د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت نمخ کې الله تعالی بلا د دنیا کې تیر کړي دي او هغه ته الله تعالی انبیا را لګلیو خو مونږ قرآن کې د هغه مخکینو امتونو واقعات اورو چې الله تعالی په مختلفو عذابونو باندې وهلیو او بیا چې کله د هغه عذاب علت او وجه وګوري چې الله عذاب ولې راوستیو نو هر یو قوم کې یو علت او یو وجه وا چا د انبیاء توهین وکړه علاقې نه وستل چا چې کم دینو بدفعلی شروع کړه دغه شان دي چا پنا او تول کې کمی او زیاتې شروع کو چا پردې قافلې او مسلمانان او دغه شان دي عوام الناس په لارو کې لوټل شروع کړل بهر کیف یو وجه الله بداغه مخصوص وجه د وجنا الله په باندې عذاب راوست او هلاک پکړل بیا منګره خپل معاشره ته وکتل نو کم خلق چې الله د کوم اسباب په وجه باندې هلاک کړیو نو هغه تمام اسباب موږ پرې معاشره کې ولیدل قوم لوط چې الله په کوم سبب باندې هلاک کړو هغه معاشره کې موجود دي عادیان سمودیان چې الله په کوم سبب باندې هلاک کړل هغه پرې علاقه کې موجود دي کم تجار او کم خلق چې شعیب علیه السلام هغه امت کې الله تعالی هلاک کړل هغه پرې امت کې هم موجود دي زمونږ ذهن ترایو خبر رااله چې رب په یو سبب باندې هغه خلق ته هلاک کړل هغه اسباب خو نن زمونږ پرې معاشره کې موجود دي او کله چې هغه یو سبب او یو ګناه خلکو اختیار کړه رب بیا زمکه برداشت داغو نشو کوله ډیر خلک په خکته باندې راخ کودل لکه قارون وغیرہ رب زمکه بیا برداشت نشو کوله په خپل املا باندې هغه خلک نشو زغمله هغه خلکو باندې رزمکه جټکی راوستي او زلزلې راوستي رب سوجرا چنن هغه زلزلې رکاو دي الان کې هغه ټول فسادات پرې امت کې او پرې خلکو معاشره کې بیا هم دي رب هغه خلک بیا هواګانو برداشت نکړل هوا دغه خلک نشو برداشت کوله دغه خلک پور تکړل هواګانو کې او بیا زمکه لراواچول رب بیا وریز هم دا خلق نشو برداشت کوله اسمان هم نشو برداشت کوله پاغو باندې پاسنه کانی هم را وریدل او وریز وبوم چې دینو دا پخکته باندې را او بيولې د نوح علیہ السلام قوم الله پرغه سیلاب کې هلاک رب بیا جبرائیل هم دا خلق برداشت نکړل سو قومونو باندې جبرائیل چغواله دغه خلکو زړونه چې کم دینو پټاو کړه وای چول بیا جبرائیل چې کم دینو نه برداشت کول قوم لوط د خپل د وزر په یو سوکه باندې اوچت کبره او د هغه زین خکته چیرینو دار الټک رب بیا دغه وبو او دغه سمندرون هم برداشت ونک فرعون او دغه قوم چې کم دینو هلاک رب دا سوجه کې دیش پدې کې راز سره چې مخکینو اقوام کې با یو ګناه عام شو رب تابه هلاک کړل خپل مخلوقات پر هغه طرف ته متوجه کړل د زمکه په مخ باندې منګه یو کمزور غونته کې مخلوقینو چاغه ته ماشي وای هغه ماشو کې هم دومره غیرت او جرأت راغې چې داسې قوم به په مخ د زمکه باندې پرې ندم کم چې زما د رب مقابله تروزی کم چې د یو نبی چې کم دینه مخالفت کوي هغه ماشوم هغه قوم هلاک کړه ماشوم په غیرت او جذبه کې رالل بیا رب موږ دا یو سبب توکتل دیخوا موږ خپل معاشري ته ګورو د یو قوم ګناه رالو پرې معاشره کې ګورو پرې معاشره کې هغه موجود دی وزدا تمام اسباب چې موجود دي پکار خدا او چې زمکه زلزلم شروع کړي جبرائیل چغه هم आले وي وریز یو بومرا ورولې دغه شان دي کم دی جبرائیل دا معاشره او د علاقه پورته کړي هم سمندر هم چې کم دی په خپل طغیان او سرکشي کې راغلي داغي سره چې کم دینو ماش هم را پورته شوی حشرات الارض انسانان دا نوې پر خو ده څنګه چې اور باران د شعیب علی السلام په خلکو باندې وشو پکار دار چنن دینور هم سکروټ خطر اورولې رب بیا هم منګه معاشري ته ګورو ستبدلی تارا نوستا کم نور چې مخکینو خلکو لا په خدمت باندې لګولو سحر منګه ګورو فکس پاغه ټیم باندې نور راوخیږي رفتار هم پاغه طریقې سره ده
په خپل ټیم باندې نور پریوزي منګ سپوږمۍ ته وکتل شاهد د دینه سازاب خطه چې کم دینو راووريږي سپوږمۍ هم په خپل ټیم باندې راوخته په خپل ټیم باندې پریوته منګ وی شاهد عذاب الله د شپې او د ورځې په شکل کې راولي منګ ورځې ته وکتل په خپل ټیم رااله په خپل ټیم باندې شپوم چې کم دینو رااله منګ سمندرونو ته وکتل هغه شان د انسان خدمت کوي عین د سمندر په ملا باندې کشتی او جاز کې را خلق به ګناه کوي سمندر بیا هم تابع دی د جاز یو چت کړي کړه دې انسان په زړه کې کمزه الته ور رسي منګ هوا طرف ته وکتل چې دغه هوا خډیر خلق هلاک کړو لوی لوی تنی د خلکو پورته کړه او زمکه له راواچولې هغه په زمکه باندې داغو سرونه او جسمونه دا پټاو کړل منګ بیا هم هوا طرف ته وکتل هغه هم د الله تعالی د حکم تابع ده درې انسان په خدمت کې وسوم لګیا را برف فضا کې پجاس کې برای انسان گناہ کوي هوا بیا هم درې خادمه را کمزه انسان غواړي الته ور رسي درې خبر شاته راز سره وجه چرینو دا سره یو طرف ته مشهور وجه مونږ ولیدا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا را الله جزئی طور پر امت باندې زی په زی سزاګانې راولي مکمل طور باندې بالکلیه الله دا امت نه هلاک کوي خو بل طرف تم زمون زین کې یو خلاف راتوا چې رب د دې بل وجه بسي کله چې مونږ وکتل یو طرف تمون بازار طرف ته ورالو دا الله د حکم خلاف ورزي کیږي مونږ بازار طرف ته ورالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت خلق رخپود لاندې کړی مونږ وکتل د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه صادر چې کمندونو سرانو غرسول لري مونږ وکتل مکمل د قران او د رسول الله مبارک دا سنت چې کمندونو خلاف ورزي شروع ده بیا خو چې مونږ کله رالو زه په زیداسي مدارس ته مونږ ورالو د غرونو پر سرونو کې لکه څنګه ما تاسو ته وی نن د علماو محفل کثیر تعداد کې لول مشایخ دل تناستی منګ راسي زینو تورالو نبی اعظم زین ته هغه جواب چې کم دینو راغې الله تعالی دی انسان ته پرې زین کې جواب خطه ور واچو انسان تاب انور تکتل تاب استور او سومای تکتل تاوی اسمان وسم په منګ د پاسه چته زمکه وسم چې کم دی نو دا زلزلہ نه راولي داغه وجه هم دغه علما دي داغه وجه هم دا طلبا دي داغه وجه هم دا مدارس دي د مدارسو کې دغه ماشومان په خپل وړو وړو شونډو باندې د هغه کلام تلاوت کوي کوم چې الله تعالی رحمت للعالمین باندې زمکی طرف ته دا چې کم دینو را نازل کړي کله چې ردی تلاوت شوري سحر خلق ودره دیو د قران اوازونه محله کې پورته کړي دي د شپې خلق ودره ماشومان بچی چې کم دی د دې سترګې پټيږي مخامخ قران طرف ته جټکوي او بیا را پاسي بیا هم چې کم دی نو دا پاک او مقدس کلام تلاوت کوي مسلمان یو طرف ته هتا قتل عذاب ولی ناراضي بل طرف طرف پاک او مقدس بچي او دغه علما چې ردی فتنو په دور کې پدې مادي دور کې چې کم دی ځان د دنیا نه رانغښته لري یو جماعت په ګډ کې ناشته ماشومان بچی راوستري چې بچی ردی فتنو په دور کې انسان چې کم دی نو دنیا دا اختیار کړی را موت تاب دغه کلام د پاره زندگی وقف کو زبط تا سبق هم بچه تیز د کوا کله چې زده کینو داسې د درس او تدریس ماحول به لګي داسې مدرسې به لګي مسلمان یو طرف ته خطب بازار توراله بل طرف ته جمعات ته نه ورغله مدرسې ته نه ورغله دا دنیا که محفوظ ده عذاب که ناراضي دا د علماء مدرسو د طلباو چې کم دینو برکت ته نو زمونږ زین ته چې کوم اعتراض راغلو نن منګه خبره زده کړه چې دا مدرسې او دا طلبا دا علما زمونږ د معاشري د حفاظت د پاره الله تعالی لوی ذریعہ او سبب ګرځول لري ما چې کوم آیستا سمخ کې مختصر تلاوت کو الله د قران عظمت بیانوي کچر ترا قران منګه په یو غر باندې نازل کړي هغه غر به د الله د یری د وجنا ریزری زشو الله قران په غر باندې نازل نکړ بلکہ تاسو به کتلی خانہ کعبہ دنیا کی مقدس زیره الله دغه 55 باندې هم قران نازل نکړ الله کا نازل کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ظلم مبارک باندې نازل کړي د دینه پته ولګیرا چې دنیا کې غر نه مضبوط دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلو
او بیا چې کله د رسول الله مبارک په زړه باندې الله قرآن نازل ک نه د هغې نه پس د نبی علیه الصلاة والسلام په واسطې سره د دې مسلمانانو زړونو طرف ته قرآن دا منتقل شو. پته ولګېده د دې مسلمان زړه دا د یو غر نه هم مضبوط دی، دا د یو مضبوط ګټ نه هم چې کوم دی نو مضبوط دی. ځکه د قرآن برداشت چې کوم دی نه دې زړه وکړه. د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ وکتل چې کله یو مقدس شی یو قیمتي څیزي او دا په کوم ظرف او لوښي کې کېښودی شي نو څنګه چې د هغه مقدس څیز خلک عزت کوي همدغه شانتې د هغه لوښي هم خلک عزت کوي. زرګرانو دکانونو کې به تاسو لیدلي سونه یو قیمتي څیز دی، د هغې سونې خلک قدر او د هغې خیال ساتي. زرګر سړی د هغې ډېر زیات خیال ساتي. د هغې سونې دپاره زبردست چې کوم دی نو ظروف تیار کړي، لوښي تیار کړي. هغه لوښي ته ته وګورئ ته به وایې سونه دومره قیمتي او خوند نه کوي لکه دا لوښی چې څومره په هنر سره تیار شوی دی. ولې چې په دغه لوښي کې دننه کمه سونه ده، دا سونه قیمتي ده، د هغې لپاره لوښی قیمتي تیار شوی، په هغه بهترین لوښي کې هغه سونه پرته وي. او بیا چې په کومه شیشه کې هغه شیشه هم چې کوم دی نو زرګر محفوظ کړي، هغې طرف ته دروازه د بهر سایډه نه وي، دننه چې کوم ځای دی ناست وي د هغې طرف یې ورته دروازه لګولي. او بیا چې کله دغه شیشه او دا شوکیس په کم دکان کې پروتي، زرګر عام دکاندار دی چې مونځ له ځي دی دکان داسې پرېږدي، دی که بهر 50 وځي دکان داسې پرېږدي، زرګر دکان داسې نه پرېږدي. ځکه دې کې دننه یو شوکیس دی، په هغه شوکیس کې دننه یو لوښی پروت دی، په هغه لوښي کې دننه سونه پرته ده. دی هغه دکان ته مضبوطه تاله ولګوي. که چېرته دا لوی مارکیټ یې په هغې یو محافظ وګرځوي. دې پورې ما خبره کوله الله چې کله دنیا ته قرآن راولېږه د قرآن اصل مسکن چې کوم دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام زړه مبارک د رسول الله مبارک په واسطې سره د دې مسکن او ځای چې دی دا د مسلمانانو زړونه دي. بهر اوراقو ته خو وروسته منتقل شو، صفحو ته خو وروسته منتقل شو. پته ولګېده چې د دې ځای الله چې کوم ځای کې قرآن یې ښودی د نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه د امتیانو زړونه دي. نو څنګه ما سونه قیمتي ده د هغې سره لوښي هم قیمتي شو، د هغې لوښي هم خلک احترام کوي. چېرته به چا دا نه لیدلي چې چا د زرګر د دکان نه د هغه سونې دپاره کوم لوښی تیار دی هغه لوښی راغستی، زرګره مال دا لوښی راکه. په دې باندې څه کوې ته خو زرګر نه یې، زیوړم کور کې چې کوم دی د ماشومانو ګندګي په دې لوښي کې دا مونږ ډیران طرف ته غورځو، خلک به خاندي دا خو د سونې دپاره جوړ شوی، دا خو یو ډېر محترم لوښی دی. همدغه شان د قرآن قیمتي کتاب دی، قرآن اعلی کتاب دی. الله د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه باندې نازل که، د رسول الله مبارک زړه د دې لپاره لوښی وګرځېد. د رسول الله مبارک په واسطې سره د مسلمانانو زړونو طرف ته الله قرآن منتقل که، د مسلمانانو زړونه په دې سره قیمتي وګرځېدل. د قیمتي څیز چې کله خلک حفاظت کوي د لوښي هم حفاظت کوي، لوښي هم چاته څوک بهر داسې نه پرېږدي. د دې مسلمان زړه قرآن چې کوم دی نو دا محفوظ کو، ځکه په دې مسلمان په زړه باندې عذاب د الله نه راځي. زه صرف دې پورې خبره کوم چې مسلمان خدا سوچ کو چې مخکینو قومونو د هلاکت لپاره چې کوم وجوهات او اسباب هغه پر قوم کې موجود دي، وڅه وجه کېدای شي چې په دې عذاب نه راځي. موږ وایو مدارس موجود دي، موږ وایو قرآن موجود دی، مسلمان هم محفوظ کړي، معاشره هم بهر چې کوم دی نو محفوظ کړي. ځکه پر یې مسلمان باندې د مسلمان په علاقو باندې الله مکمل طور باندې عذابونه نه رالیږي. نو د مسلمان زړه هم چې کوم دی نو محفوظ، بیا د زړه پر جسم کې دننه لګېدلی دا جسم هم د مسلمان محفوظ دی. دا خو انسان داخلي بدن شو، په دې بدن باندې کوم دی نو عذاب نه راځي. موږ وی دا خبره خو صحیح ده، ټیک شو، بیا د مسلمان په جسم دی مکمل طور باندې عذاب نه راځي. د دې جسم نه بهر د مسلمان دکان هم موجود دی. الله غ دکانونه خو تباه کولی شي که نه، ځکه هلته نه مسلمان زړه خو نشته. د دې مسلمان باغات موجود دي، الله هغې باندې هم عذاب خو راوستی شي که نه، بیا دا ولې محفوظ دي. د دې مسلمان نور چې کوم دی مال او اسباب دي بیا داسې شي چې کوم دی نو محفوظ کړي دي. موږ وایو ځکه بهر معاشره کې مدارس موجود دي، د هغې مدارس د وجې نه الله چې کوم دی نو دا محفوظ کړي. ځکه موږ خو وکتل چې دنیا کې د ټولو نه اولنی لوښی، د ټولو نه اولنی کور او مسکن د قرآن دپاره
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه سره د مسلمانانو زړونه وګرځیدل. خو موږ چې کله بهر خارجي دنیا ته وکتل، کله چې قرآن په صفحو کې ولیکلی شو، وس دغه زړه نه چې بهر صفحو کې قرآن ولیکلی شو، وس دا په کم ځای کې پروت دی، د دغې صفحو دپاره بهر ظرف کم ځای دی. وس دا مسلمان چې د قرآن درس او تدریس کوي، د هغې دپاره لوښی کم ځای دی. یو خو د انسان په جسم کې د انسان زړه، د انسان د جسم نه بهر موږ چې کله وکتل، دا قرآن چې کله ولیکلی شو، د دې دا صحیفې په کم ځای کې پرتې دي، د دې درس او تدریس په کم ځای کې کېږي. موږ وکتل هغه صرف او صرف چې کم دی نو مدارس دي. نه موږ ذهن ته بله خبر راله، څنګه چې د انسان په جسم کې دا د زړه چې کم قدر دی او د زړه چې کومه مرتبه ده، همدغه شان یو د بهر د معاشري زړه دی، د انسان زړه دی یو بهر د معاشري زړه دی. بهر د معاشري زړه چې کم دی نو دا دینی مدرسې دي، ځکه د انسان په زړه کې قرآن د انسان جسم محفوظ کړو. بهر د معاشري زړه چې کم دی هغه مدارس دي، ځکه هغې کې قرآن دی. نو که انسان د هلاکت نه چې کم دی نو دا الله تعالی محفوظ کړي، د عذاب نه محفوظ کړي، زړه کې قرآن دی دننه. بهر معاشره که الله د عذاب نه محفوظ کړي را، د معاشرې په زړه کې نه مدرسو کې چې کم دی نو قرآن دی. نن موږ ته پته ولګېده چې دا دیني مدرسې دا د الله تعالی څومره لوی نعمت دی. د دې په وجه باندې الله دا معاشره محفوظ کړې ده. زما او ستا ذهن ته چې کوم اشکار راغلی و، رب ته بیا ولې عذاب نه راولې، نور بیا هم زمونږ په ډیوټۍ باندې تا لګولی دی. څنګه چې زمونږ نه مخکې خلکو له ډیوټي کوله، نن موږ له هم کوي، سمندر هم ډیوټي کوي، شپه او ورځ هم ډیوټي کوي، وریځې هم ټیم په ټیم بارانونه کوي. وجه سره بهر کې د الله د طرف نه بزبان حال دی مسلمان ته جواب میلاو شو. مسلمان یو د قرآن مسکن ستا په جسم کې دن لري، ستا زړه دی، هغې کې څه نه څه قرآن موجود دی د هر مسلمان. یو د قرآن مسکن بهر په معاشره کې دینی مدارس موجود دي، د هغې مدرسو کمال دی د قرآن وجره. ځکه زه خپل عذابونه دې طرف ته چې کوم دی نو نه متوجه کوم. نو دا دینی مدرسې د الله د طرف نه لوی نعمت دی. او بیا تاسو وګورئ چې دینی مدرسې معاشره کې څومره لوی حیثیت لري. مې د انسان په جسم کې زړه دی، هم بهر د معاشرې په دې جسم کې یو زړه دا د مدرسې په شکل کې دی. من کله جسم طرف ته وکتو، زړه چې کوم دی په دې جسم کې نور کارونه هم کوي. د قرآن د محفوظ کولو نه علاوه د دې انسان دا جسم په دغه زړه باندې چې کوم دی نو قایم دی. ځکه که انسان د جسم نه منګ خپه کټ کو، دا انسان بیا هم ژوندی پاتې کېدی شي. د دې انسان د جسم نه د دې انسان سترګه ځای شوه، انسان بیا هم قایم پاتې کېدی شي. د دې انسان لاس کټ کا، دی بیا هم قایم پاتې کېدی شي. خو د دې انسان د زړه یو والم کا بند شو، د ده زړه چې کوم دی نو بېکاره شو، د ده تمام جسم چې کوم دی د دې نه روح پرواز وکړي، د دې انسان جسم بیا ژوندی نه وي. همدغه شانتې کېدی شي یو معاشره کې به اسپتال نه وي، خلک بیا هم گزاره کولی شي. یو معاشره کې به سکول نه وي، بیا هم ستانه ایمان پرواز نه کوي. یو ځای کې به نور سہولیات نه وي، بیا هم معاشره د مسلمان کېدی شي. خو کم ځای نه چې مدرسه اوچته شوه، کم ځای نه قرآن اوچت شو، کم ځای کې درس او تدریس نشي کېدی، هلته مسلمان صرف په نوم باندې مسلماني. ځکه دا دینی مدرسې او دغه اسلام د یو بل سره لازم ملزوم شی دی. څنګه چې ستا جسم له د انسان دا زړه چې کوم دی نو اینه ورکوي، سر وایي ما ته اینه پکار ده، زړه وایي دا واله، خپې وایي ما ته اینه پکار ده، زړه وایي دا واله، نور د جسم اعضاو ته اینه پکاري، زړه چې کوم دی نو اینه سپلای کوي. موږ ته معاشرې کې موږ ته ضرورت د خپل ایمان د بقا دپاره د یو حافظ ضرورت، د یو قاری ضرورت، د یو عالم ضرورت، د یو صوفي ضرورت، د یو متقی او مبلغ ضرورت. موږ وی دا ضرورتونه به معاشرې ته څوک پوره کوي؟ جسم ته خو یې نه دغه زړه پوره کړي. اوس د دې معاشرې زړه کم ځای موږ وګورو چې دا ټول سہولیات موږ ته دا مکمل کی. موږ ته جماعت دپاره حافظ هم مهیا کی، تراویح دپاره حافظ هم مهیا کی. زما بچي ته د قرآن ښو دپاره قاري ومښئ، ما ته د دیني مسلو ښولو دپاره یو عالم او مفتي ومښئ، زما فیصلو له قاضي ومښئ. زما چې کوم دی
د دنه اصلاح د جسم کولو دپاره ما ته یو صوفي پکار دی چې ما د الله سره یو ځای کی، ما د الله سره ملګری کی، ما ته راسي یو صوفي پکار دی. موږ وی جسم کې خو زړه بهر معاشره کې موږ راسي زړه کم ځای وګورو چې دا سهولیات موږ ته په یو ځای باندې دا چې کم دی نو مهیا کی. موږ مدرسې طرف ته ورالو، مدرسې موږ ته قاری هم مهیا کو. موږ وی د یو حافظ ضرورت دی، مدرسې حافظ عمره کو. موږ وی د یو صوفي ضرورت دی زما اصلاح وکي، ما د الله سره یو ځای کی. موږ ته مدرسې وی دا والا، موږ وی د یو شیخ الحدیث ضرورت دی مدرسې والا، موږ وی د یو قاری ضرورت دی مدرسې وی دا والا. موږ ته پته ولګی را موږ بدن کې جسم کې چې کم دیانو دن نسلو د جسم تمام ضرورتونه پوره کړل، زمونږ معاشره کې ضرورتونه که پوره کړل دا دغه دینی مدرسې پوره کړل. پته ولګی را کم حیثیت د مسلمان په جسم کې د یو انسان په جسم کې دا د زړه دی، هغه حیثیت چې کم دی بهر په معاشره کې د معاشرې دپاره چې کم دیانو دا د مدرسې دی. او بیا تاسو اوس د مدرسې حیثیت وپېژنده. د انسان په جسم کې قیمتي سیز دار انسان زړه دی. انسان که په خپه باندې زخم راشي دی کور کې تړلی شي، خو که د سینه له خوږېدل شروع کړي نو دی ډایرکټ ځان ډاکټر ته وررسوي. ځکه زما د بدن لویه سرمایه زړه چې کوم دی نو دا بې ځایه نه شي. د دغه زړه دپاره دا انسان په لکونو روپۍ خرچ کوي، خو چې ته پته لري چې زما د تمام بدن دا قیمتوب دا صرف په زړه باندې دی. مسلمان به چې کوم دی معاشره کې هم دغه شانتې خپلې مدرسې دفاع کوي، خپله مدرسه باندې به داسې خرچ کوي، خپله مدرسې چې کوم دی دې ته به خپل بچي مهیا کوي. د هغې په شانتې لکه څنګه چې د خپل زړه چې کوم دی نو دفاع کوي او د خپل زړه چې خیال ساتي، داسې به زمونږ د معاشرې د زړه خیال ساتي، د دې مدرسې به هم چې کوم دی نو خیال ساتي. کله کله زمونږ ذهن کې دا راشي موږ په مدرسه باندې احسان کوو، ما مدرسې له کلاسونه جوړ کړل، ما مدرسې له استاذ ونیو، ما مدرسې له بچې وقف کو، ما مدرسې له خرچه وکړه. زه مدرسه باندې احسان مه کوه، په خپل ځان باندې احسان وکړه، خپل زړه باندې احسان کوه چې ستا ټول جسم د دې د وجې نه قایم دی. دې مدرسې احسان په ځان باندې ومنه، ستا ټول ایمان ستا ټوله معاشره که دینداره ده د دې مدرسې په وجه باندې چې کوم دی نو دینداره ده. او دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. زه دا خبره د دې لپاره کومه نن دا خبرې ته زه ځکه مجبوره شوم، یو بهر د معاشرې او د مسلمان د دشمن چې کوم دی نو تصور او نظریه ده، یو به د مسلمان سوچ او فکري بهر معاشرې ته چې کله پته ولګېده، بهر چې کوم دی نو کفري طاقتونو ته پته ولګېده چې ټول کمال دا د مسلمان نه دا د دینی مدرسو دی. زما په خلاف که په مسلمان کې ایمان دا چې کوم دی جرأت او غیرت پیدا کیږي دا د مدرسو کمال دی. دا الله رحمتونه کړه مسلمان په سر باندې نن موجود دي، دا د مدرسو کمال دی. تاسو خپل مدرسې ته وګورئ، کدا مدرسه دلته کې نه وي، دا علما او مشایخ دا به دلته نه وګورئ، دا د څه شي د وجې نه دلته رالل، صرف او صرف د دې مدرسې د وجې نه رالل. نن د مختلفو ځایونو نه به دلته خلک راغلی، دا خلک د څه وجې نه رالل؟ کدا مدرسه نه وي دا خلک به نه و. نن که ستاسو بچو دلته حفظ وکړو، قرآن چې کوم دی نو ووی، الله د هغې په علومو سره منور کړل، دا د مدرسې کمال دی. نن د دغې طلباو سره د الله د رحمت پرشتې او ګپ او ګباندې ګرځي، د دې علماو سره ګرځي. نن ستاسو دې ځای ته دې غونډۍ ته راختل د ملایکو نزول په دې ځای دا د مدرسې برکات دي. کله چې اغیارو ته پته ولګېده یو طرف ته طالب علم دی د هغه سره د رحمت پرشتې هم دي، بل طرف ته علما دي د هغو سره د رحمت پرشتې هم دي. په دغې خلکو باندې زمونږ چې کوم دی نو اثر نه رسي، په دغې خلکو زمونږ قابو مشکل ده. ځکه د دې سره قرآن دی، مدارس دي، علما دي او طلبا دي. دغې خلکو حربي استعمال کړي چې د دغې مسلمانانو نفرت موږ د مدارسو نه پیدا کو. دغه طالب علم د دنه کرکه چې کوم دی نو معاشره وکړي، دغه عالم خلکو ته چې کوم دی نو بدنام کو. ما دا خبره ذهن کې یاد ساتئ، دا خبره د زړه په غوږو سره واورئ. یو د هغې خلکو زمونږ ذهن جوړول دي، موږ به د هغې خلکو سره په حق کې ها نه میلاو. موږ دغه علما به خپل سر تاجونه، دا طلبا به خپل سر تاجونه، موږ به دا سوچ کو نن که زما معاشره محفوظ ده، را د دیو چې کوم دی نو برکت
محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.